ستا هغه نه منم ریاسته ستا هغه نو نه کېږي تا شهید کړی دی دا به ته منې چې تا شهید کړی دی لالا شهید دی که لالا مړ دی لالا یې شهید کړی لالا یې شهید کړی او لالا دا خبره څو وخت مخکې په آخري بیان کې وویله چې زما کورنۍ که دوی ته هر څه وشو د هغې ذمهواره د دا پاکستان دوې انټلیجنس ادارې دي مرگ می لیده جانان می نه پخلا کونه دا حال ویلو سے می نشتا دا گیلو ڈک زڑگے بطور تور لحتوڑما منظور خان خبره وکړه ما منظور خان ته هم دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه ایلپي ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غني په دا ارمان کې شهید شو چې اوس سړی دا کام یو جرګه غواړي اوس چونکې ګرد ملګري ناست دي اشاره مو وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري دې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې سي د پښتانه پر خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې مداخلت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهرمان صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه قام جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پارټیانې پی ټي ایم فلانا ګډ به کښېنو د قام مسایل به بیانوو د هغې حل به دغه کوو خاوند مرګ د ځوانۍ راکې چلوې واړه مې په دعا کې یاد وینا په زرکدن مې را حاضر شه بیا تر قیامته پورې نشته دیدنونه عثمان لالا په افغانستان کې هم امن غوښت عثمان لالا په کرښه دېخوا هم امن او سوله غوښتله عثمان لالا دغې ډالري جنګ ته د پای ټکی غوښته نن ستا په لر او بر وطن کې خلک لاسونه پورته کوي اوس تاسو واورېدل په جاني خیل کې په یو درنه باندې بیا فایرینګ وشو بیا یې پښتانه شهیدان کړل او دا شهیدان هم دومره د دوی په زړونو کې هغه رحم خو پرېږده احترام نه و چې د یو شهید د جسد سره د لاش سره روان و د دغې وطن د دغې خاورې د یو لاش هم اهمیت نشته زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تېرېده دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرېده زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تېرېده دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرېده دا خاندان او دا پارټۍ د عثمان هغه فکر د عثمان هغه سوچ د عثمان هغه پیغام د دنیا مظلوم قوم ته ورکول غواړئ یا اسټبلشمنټ ته ورکول غواړئ نو د ما قدرمندو عزتمندو هغې دپاره یو اتحاد ضرورت ده د یووالي ضرورت ده یوازې یو کس یو خاندان یوه پارټۍ د عثمان خان هغه انجمن حق نشي ادا کولی د عثمان خان
د سوچ او د فکر حق نشي ادا کولی. لحد غاړې لراشا دیدن بنوي نوي ماته پورته کلا سنا چې مونږ په دې کې دویمه خبره نشته چې عثمان لالا چا شهید کړی دی. د سنټ په آخري تقریر کې هغه خپل قتلنامه لیکل کړې وه. هغه د خپلو قاتلانو نوم اخیستی و، په ټولو خلکو یې غږ کړی و که چېرې ماته او زما بچو ته نقصان ورسي زما قاتلان به دغه یي. خو مونږ دا دې ریاست نه چا چې زما بچیان وژلي دي، چا چې زما مشران وژلي دي، د دې ریاست نه مونږ د تحقیقاتو مطالبه نه کوو. دې به څه تحقیقات وکړي چې دې به وژني، خو مونږ به تاسو په دې نن ورځ دا لوظ کوو چې دغه کم سوچ و، کم فکر و، کم مرام و، دا پښتانه بچیان دا به راپاسي دغه چې کم فکر دپاره قرباني ورکړې وه او فکر به خپل مرام ته به رسوي. ښځو مې غوړېدلې وې که نه دا تېر 14 کاله چې زموږ په وطن باندې کم ناورین تېر شو چې په زرګونو شهیدان په لکونو شهیدان شو، د دې ټولو شهیدانو قاتل د پاکستان استعماری ریاست ہے. हमारे इंसानियत के नंबरदार है, वो आज देख रहे हैं कि पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, बलोचों के साथ क्या हो रहा है, सराइकियों के साथ क्या हो रहा है, आज सिंधी मजलूमों के साथ क्या हो रहा है. हम तमाम मजलूम अक़वाम से मैं आज के इस फोरम से अपील करना चाहूँगा कि हमारी कामयाबी अब दूर नहीं, हम अपने मंजिल के करीब आ पहुँचे हैं, लेकिन इन मजलूम और महकूम अक़वाम का यकजहत होना जो है ना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है. लगी तैयार पर कबर स्पिलनी डाले वही ना د دې تاریخي اجتماع چې نن د عثمان خان پر اداره باندې پر شهادت باندې راغونډ شوي دي، زه د دې له لارې هغه مقتدر قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جو پنجابی میں کہتے تھے کہ نہ چھیڑ ملنگانوں، نہ چھیڑ ہمیں اتنا تنگ نہ کرو کہ ہم اپنے لیے اپنے قوم کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں. هغه دشمن دي د آیات ساتي چې یو قوم یو پارټۍ یو علاقایي جماعت خو به ختمېدونکی لري، لیکن ایډیالوژي نظریه سوچ او فکر هیڅکله نه ختمېږي. محمد عثمان خان د هغه سوچ نوم و چې کله هم د غریب او د محکوم ولس دپاره به اواز پورته کېدی، دی به په هغه ځای کې د هر سپاول کردار بیا ادا کوئ. عثمان خان په خپل ذات کې د کردار او د عمل داسې یو نمونه وله چې څوک د ده پر کردار باندې د مالي کرپشن واخله تر هر قسم داسې حرکته پورې څوک نشي ثابتولی چې خدایه مکه په عثمان خان کې دا کمزوري او دا غلطي وله. او عثمان خان تش د پښتنو خبره په سینټ کې یا په خپل سیاسي ژوند کې یا په خپل تنظیمي ذمهواریانو کې نه بلکې د هر مظلوم خبره کوله. مړی نوي د افغان وطن او ولس لپاره لویه ځایه ده. د ارواښاد عثمان خان کاکړ قدرمنې کورنۍ د پښتونخوا ملتپالو سیاستوالو او د هغه ټولو پلویانو او لارویانو ته د افغانستان د حکومت او خلکو د خواخوږۍ او غمشریکۍ مراتب څرګندوم او د خدای تعالی په دربار کې مرحوم ته د فردوس جنت دعا کوم. محمد اشرف غني د افغانستان
افغانستان اسلامي جمهوریت دولت رئیس ډیر مننه